جی کتونکو السلام علیکم. نننې ویډیو کې زه بیا د یو ډېر اهمو موضوعاتو سره تاسو سره مخامخ یم. لومبۍ موضوع دا ده چې پاکستان او امریکې د افغانستان خلاف تقریبا بیا یو اواز او افغانستان د دنیا امن ته خطره ګرځي. چېرې د افغانستان د خاورې نه د دنیا امن ته خطره ده. په دې حوالې سره چې د پاکستان خصوصي نماینده او د امریکې سفیر په اقوام متحده په ملل متحده کې څه ویلي دي هغه ډیټیل تاسو سره شریکوم. دویم دا چې یو ډېره دلچسپه خبره ده زموږ د وړاندې چې به ټي ټي پي په پاکستان کې حملې وکړي نو زموږ اکثر افغان ملګري به په دې خوشحاله او ټي ټي پي ته به د اسلام پسندو یا د حریت پسندو ټایټلې ورکولې. دا ولې او اوس چې کوم دی تېره ورځ چې په کندوز کې کومه بده پیښه وشوله چې په هغې کې څه 150 پورې وګړي چې کوم دي هغه ووژلي شو او دغه شانتې زخمیان شو. په هغې باندې هم په سوشل میډیا باندې بعضې افغان ملګرو هغې ته وایي چې په کندوز کې د اختر ورځ ده. دا خلک دا ولې بنیادي خبره ده چې ولې دوی دا خبرې کوي. دریم اهمه موضوع چې کومه ده هغه دا ده چې په خیبر پښتونخوا چې د اطلاعاتو کوم اډوایزر د وزیر اعلی ته بیرسټر صاحب هغه د عهدې نه لرې کړی شوی دی. دا په داسې وخت کې چې بیرسټر صاحب هغه کس دی چې د ټي ټي پي سره کومې خبرې اترې کېدې د پاکستان د طرفه کوارډینیټر د هغه ټیم او د ټي ټي پي د مشرانو سره رابطې هم وې او کم ټي ټي پي مشران چې ریلیز شو هغه هم د په وینا یا د په کمیونیکیشن باندې ریلیز شو. نو دا به خبره کوو چې آیا بیرسټر ګوهر لرې کړی شو نو د دې سره به د ټي ټي پي سره رابطې هم ختم شوي یا د ختمولو طرف ته یو قدم دی. په دې به خبره کوو. تاسو چینل سبسکرایب کړئ که اوسه پورې مې نه کړي نو په دې درېو ماڼو باندې خبرې کوم. لومبۍ خبره چې امریکا او پاکستان یو وارې بیا د افغانستان د موجوده نظام چې کوم دی د دنیا ته خطر ګرځولی دی او ویل کېږي چې د افغانستان نه کومه خطره د دنیا امن ته ده د دې په وخت باندې تدابیر پکار دی. لومبۍ خبره خو دا ده چې منیر اکرم اقوام متحده کې چې کوم تقریر کړی دی په هغې کې د یو این سیکرټري جنرال د رپورټ نه اقتباسات اخیستي دي او وی به چې دې رپورټ مطابق افغانستان د دنیا امن ته خطره ده. خو یو خبره به یې کوله چې دا یوازې آی اس او القاعده نه ده بلکې دلته کې ټي ټي پي د ټولو نه غټ ټیررسټ ګروپ چې کوم دی دا د افغان خاوره استعمالي او دا په پاکستان باندې حملې کوي. او بلې اشاره کړې د مجید بریګیډ ته کوم چې د بلوچستان کوم عسکریت پسند یا لهجې پسند دي د هغوی ګروپ ته اشاره کړې ده چې د دواړه ګروپونه په افغانستان کې دي. او بیا منیر اکرم دا خبره کړې ده چې زه په دې حیران یم چې دنیا ولې هغه امر سنجیدګي نه ښایي لکه څنګه چې دوی د آی اس او د آی اس کې پي او د القاعدې خلاف چې د افغان په خاوره باندې ریکروټمنټ کوي ټریننګ کوي او د حملو تیاری کوي هم دغه شانتې دوی ولې ټي ټي پي او مجید بریګیډ ته هغه امر سنجیده نه دي. او بیا سره دا ویلي دي چې لکه که دا خبره وي چې د آی اس کې پي دپاره افغانستان یو ریکروټمنټ ګراوند دی نو د ټي ټي پي او مجید بریګیډ د هغې دپاره یو سپلای لاین دی هم دا خلک چې بیا دا مختلف انټرچینجبل دي. دا خبره کړې دغه موقع باندې د امریکې سفیر چې بیا خپل سپیچ کې ووی نو هغې هم د یو این سیکرټري جنرال رپورټ نه چې کوم دی اقتباسات اخیستل او وی چې افغانستان دا وخت چې کوم دی د نړۍ ته خطره ده د نړۍ امن ته دلته کې ټیررسټ نیټورکس دي په خاصه توګه آی اس کې پي او ورسره چې کوم دی القاعده هغوی ورسره پاکستان ته هم اشاره کړې ده چې دې ځای نه هم ریکروټمنټ کوي کوم چې بیا منیر اکرم د هغې تردید کړی دی او د دې بر وخت په سنجیدګۍ سره د دې تدارک پکار دی. منیر اکرم چې دا خبره وکړه چې تقریبا د سیکرټري جنرال رپورټ هم دا خبره کوي چې 2 درجنه مختلف ټیررسټ نیټورکس چې کوم دي هغه د افغانستان د خاورې نه دنیا ته خطره جوړیږي. نو دا خبره او د دې سره چې کوم دی بیا منیر اکرم نورم هغه ثبوتونه پیش کړو په خاصه توګه کم افغان طالبان وګړي چې د ټي ټي پي سره د پاکستان په خاوره جنګیږي د هغوی لاشونه چې کله افغان حکامو ته ورکړه بیا په افغانستان کې هغوی ته د شهید خطاب ورکول او هغه جشن نمانځله. په دې باندې هم منیر اکرم دا خبره وکړه چې یاره دا د خفګانه موړه ده او دا ډېره سنجیده خبره ده او که د دې پر وخت د دې دغه ونه شي نو دا دهشتګرد تنظیمونه چې دي دا د افغانستان د خاورې د افغانستان خاوره ډېره
ډېره زیاته انسټیبل ده، عدم استحکام ښکار ده. خو هسې یو خبره کومه چې دې وخت کې افغان طالبانو له هم سوچ پکار دی چې په قلاره دا اوازونه دا چې رايوځای کېږي لکه تېر ځلې چې څنګه د دوی نه هغه د عبدالسلام ضعیف صاحب هغه وارننګ چې و چې یاره تېر ځل هم تاسو ته موقع راغله او هغه تاسو سیاست نه کار وانه غسته، د دغه نه مسنجیدګۍ نه مو کار وانه غسته، هغه موقع دې نه لاړله. که تاسو دغه شانتې دا کاروی نه کوئ نو دا موقع به هم درنه لاړه شي. دویم چې کومه موضوع وه، اکثر د افغان ملګرو سره چې به په سکایپ باندې یا په سپیسز کې یا په ټلویزیون مرکو کې خبرې کېدې نو دوی به دا خبره کوله چې یاره ټي ټي پي به دلته حمله وکړه، نو دوی به وایي چې یاره دا خو ازادي غواړي او دا خو د غلامۍ نه ځان ازادول غواړي او دا خو اسلام راوستل غواړي، نو دوی به یو قسم له سپورټ کوو چې او په پاکستان کې. اوس زه په دې پوه شم چې دوی ولې دا سپورټ ولې کوو، ځکه چې تېره ورځ په کندوز کې کومه حمله وشوه چې په هغې کې تقریبا 150 پورې افغان طالبان ځکه افیشل دوی چې دا سرکاري نوکرانو دوی راغلي بینک ته تنخواه او تنخواه یې اخیستله او هغه تنخواه په موقع باندې دا بده پېښه راغله او په دې کې دا دومره کسان چې کوم دي وژلي شوي دي، هم د 150 پورې وژلي شوي دي، 150 نه زیات پکې زخمیان دي. په دې باندې په سوشل میډیا باندې اگر چې په کار نه وه خو بعضې افغان ملګرو دی چې دا په کندوز کې د اختر ورځ ده. اوس دا ولې؟ اوس په دې خبره پوه د دې بنیادي وجه دا ده چې دا خلک د طالبانو نه تنګ دی او دا احساس اوس طالبانو ته پکار دی چې اوس د افغان ولس د طالب د نوم نه، د ملا د نوم نه او د عالم د نوم نه چې کوم دی لکه متنفره کېږي، هغه پالیسۍ د دوی داسې دي او د دوی چې کوم د اسلامي نظام راوړی دی د دې سره د اسلامي نظام نه خلک خلاف کېږي. اوس دا خلک چې دا دوی هغه د زړه د سوخ ته لګیا دي، څوک هم د چا په مرګ باندې نه خوشحالېږي. دغه شانتې که دوی د ټي ټي پي دا سپورټ کوو نه ښه دوی یو قسم له پرېږدی چې وکړي پاکستان به هم دا خبره د دوی خلاف په استعمالي، نو دې شي ریالایزیشن طالبانو له پکار دي چې تاسو له خدای پاک یو مقدر کړی ده، ډېره ښه مقدر کړی ده، تاسو ته فرصت میلو شوی دی چې افغان دولت لپاره، د ولس لپاره، د ملت لپاره کار وکړي او ستاسو دا کومې پالیسۍ دي د هغې د وجې نه افغان ملت تنګ دی، ولس تنګ دی او دنیا نه چې کوم دی بالکل ځان ته شوي یې د دې نه راوتل، د دې کوی نه راوتل پکار دی، دنیا سره چلن پکار دی. نور هم 45 ملکونه دي، هغه مسلمان ملکونه دي، اسلام پکې شته دی، هغوی ته کتل پکار دی چې هلته کې د اسلام دریځ څه دی. ګنې دا پالیسۍ چې د دوی کومې روانې دي نو څنګه چې ما ووي چې د افغانانو به د طالب د نوم نه، د ملا د نوم نه، د عالم د نوم نه او د اسلامي نظام دا کم دغه چې د دې نه به متنفره شي او دا کم چې روان دي او هم دا وجه ده چې په کندوز کې کومه بده پېښه وشوه، چا کړې ده؟ ISK کړې ده. هغه که افغانانو دښمنان هم دي خو دغه خلک ولې خوشحالېږي چېرې طالب ته مسله جوړېږي؟ ټي ټي پي باندې ولې خوشحالېږي پاکستان کې چې طالب ته مسله جوړېږي؟ نو پکار ده چې افغان طالبان د دې خبرې ادراک وکړي چېرې دا څه روان دي، نو دا ښه نه دی روان. افغان ولس کې په قلاره د دوی خلاف کم چې ملا ضعیف صاحب ویلو یو هفته وړاندې چې دا نفرت لږ دا ډېرېږي او بیا دا دومره ډېر شي چې ولس بیا د دې خلکو خلاف به راپاسي، نو بیا به دوی د تېښتې ځای به نه وي بلکې د منډې لاره به ورته نه میلاویږي. دریم خبر چې کومه هم خبر دی هغه د بیرسټر صاحب د خپلې عهدې نه لرې کول دي. اوس ولې لرې شو؟ دا خو جدا خبره ده، سیاسي خبره ده، خو زه چې کومه خبره کوم بیرسټر صاحب هغه کس دی چې د ټي ټي پي سره کله پاکستان د جنرال فیض او د جنرال باجوه په وخت کې خبرې اترې کولې، نو د دې کوارډینیټرو د هغه کمیټې او د دومره د چرې هم دا نه دي کړي د ټي ټي پي خلاف خبرې یا د هغوی دغه غندل نه، بلکې ده به وایي چې یاره لکه دا خو کله چې هغوی سوات ته راتلل او ډېرېدل نو ده وایي دا یکه دوکه خپلوانو کره راغلي یا غم خادی له راځي او حالانکې هغه د ده به د هغوی د دریځ چې کوم دی ډېر ښه حمایت کوو، ډېر ښه به یې هغه کوله. اوس دې لرې شو الرېډي افغانستان ته وخت روان دی د خیبر پښتونخوا د حکومت له اړخې او دی چې کوم دی یو فوکل پرسن و د ټي ټي پي دهشتګرد تنظیم سره یا د طالبانو سره د تعلقات د خپل هم جهاد کې د حصه اخیستې د جهادي کمانډر پاتې شوی دی، نو هغه تجربې او هغه تعلقات مو اوس چې دې د منځه لر کېدل نو آیا په دغه وخت په اثر پرېوځي او د ټي ټي پي حوالې سره د خبرو اترو چې کوم یو سټرانګ وایس و د هغوی دپاره په دې ودن اسټابلیشمنټ کې او بیرسټر صاحب باره کې دا خبرې به کېدلې. لکه تېره ورځ 2-3 ورځې وړاندې زما پروګرام کې شاید خټک دا ویلي چې هغه زموږ کس نه دی، هغه د بل چا کس دی. اوس نو هغه نور خلک هم ښکاري داسې چې د بیرسټر صاحب د کردار نه نور مطمئنه نه دي، نو خو اثر به پرې وځي او که نه دا به ټایم ښیي.